د دې خبرونو دا معلومیږي چې صحابه کرامو یو داستان په جنگ بدر کې پرېښی دی او په جنگ احد کې پرېښی دی د اسلام لپاره هغوی قربانۍ ورکړې د اسلام لپاره وجنګېدل دا دین یې موږ تاسو سره ورسو خو اوس سوال دا دی چې زموږ ستاسو قربانۍ څومره د اسلام لپاره سوال دا دی چې موږ څومره د اسلام لپاره خدمت وکړو موږ څومره د قرآن خدمت وکړو موږ څومره د حدیثو خدمت وکړو موږ څومره د نبی علیه الصلاة والسلام سره عشق کوو څومره د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت ساتو یو طرف ته ګیره کینچي کوو ګیره خریو او بل طرف ته نبی علیه الصلاة والسلام د عشق دعوې کوو یو طرف ته د انګریز د کفارو د مشرکینو رسومات او رواجونو اختیارو او بل طرف ته د نبی علیه الصلاة والسلام سره د عشق دعوه کوو یو طرف ته پین پتلونه چو او بل طرف ته د نبی علیه الصلاة والسلام د عشق نارې وهو یو طرف ته چې کوم دی د خپل ښځې نه مجبوره یو د خپل اولاد نه مجبوره یو او د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم روایات دي د نبی علیه الصلاة والسلام چې کومې طریقې دي په هغې باندې عمل نه کوو او بل طرف ته مونږ د نبی علیه الصلاة والسلام سره د عشق نارې لګوو د نبی علیه الصلاة والسلام سره رښتونی عشق دا دی چې مونږ او تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام صحیح معنو کې امتیان جوړ شو په صحیح معنو کې مونږ او تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام لارې اختیار کړو او په صحیح معنو کې مونږ او تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام لارې اختیار کړو الله به زمونږ او تاسو دا دعوه صحیح وي چې مونږ د نبی علیه الصلاة والسلام سره عشق محبت کوو کله چې یو سړی د یو جنۍ سره عشق کوي نو د هغې جنۍ هره ادا هغه برداشت کوي هره ادا هغه ځان سره نوټ کوي هره ادا هغه ځان سره په خپل زړه کې محفوظ کوي هره ادا هغه ته د هغه یاد وي زما د محبوب دا کار دی زما محبوبه داسې ده زما محبوبه داسې ده او داسې ده او داسې ده او داسې ده تر دې چې د ویښتو نه واله تر د خپلو نوکو پورې ورته هر یو ادا هغه ته معلومه وي خو چې کله دی خو هغه بیا ناره ولګي چې زه نبي علیه الصلاة والسلام سره عشق کوم محبت کوم او د هغه کارونو ته وګوري نو ته به وایي چې دا لا څنګه عشق دی نو الله دې موږ تاسو په صحیح معنو کې د نبي علیه الصلاة والسلام عاشقان جوړ کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین